بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو منګه د صحیح قوانین تنه دا منګه ویلو پرون پکې منګه شرایف ولا قاعده ویلو. نو شرایف ولا قاعده منګ ویلو چې دوی سینی چې کله حرف علت د الف مفاعل نو رسو راشي نو موږ ورته ګورو چې دا اصلي دی که زائد دی. که زائد جو بغیر د شرط نه بدا په حرف علت سره بدله په حمزه سره بدلول واجب دي او که اصلي نو بیا موږ ګورو چې دینه مخکې بل حرف علت شته که نشته که وته نو موږ به بدلو کنو جو نه به بدلو. صحیح شولا. ها وس بل قانون چې نن دی کنه نو آیا قانون ته ویل کېږي حلقه العين والا قاعده. حلقه العين والا قاعده ورته ویل کېږي. څورته ویل کېږي او بل قاعده د دینوم ده فاعله والا قاعده ورته ویل کېږي. فاعله والا قاعده ورته ویل کېږي. حلقه العين حلقي کو تاسو پیژنې کنه څه ته وایي ها حروف چې هغه د مړی نه ادا کیږي. څو حروف دي؟ شپږ حروف دي. کم دي؟ حمزه ها عین ها غین خا. نو کله چې د فعل ماضی په یو کلمه د فاعله په وزن باندې راغلی وي او د دې په ماضی کې د ماضی د عین کلمې په مقابله کې حروف حلقي راغلی وي. یو کلمه د فاعله په وزن باندې راغلی برابر خبره فاعله عام ده. فاعله بدو قسم یو فاعله حقيقي یو فاعله حکمی. فاعله حقيقي مطلب دا چې یو کلمه ډایرکټ د دې په وزن باندې لګا ګوره شهیدا شهیدون شهیدا او فخذا ها دا و د دې په وزن باندې حسیبا حسیبا پکې ها کتفون کتفون نو د دې په وزن باندې کنه. او یو دویم دا ده چې لکه یو کلمه د دې په وزن باندې نه خو منګ پکې څو حروف سره مخ روسو دې کټ را کټ کو او فاعله وزن دې جوړ کو لکه وهیا وهیا نو وهیا وا پکې حرف عطف ده او هي پکې ضمیر ده دا شکل ده موږ کو وهیا پوه شو به معنی یا لکه منګ وایو کنه لیزربو سره لیزربو نو منګ سره لام یوزې کو وا سره دې کو ولیزرب نو ولیه ټکه جوړ شو ولیه شکل دې جوړ شو. پوه شو. یا لکه قران مجید کې دي لیقذو لیقذو نو ما سره دغه ولا کو ثم نو ثم دا ساتي کټ کا ملیه څه جوړ شو ملیه. دا قاعده اصل کې موږ بیانو د دې د پاره چې لکه کله واو فا ثم بلام امر باندې داخل شنو هغه موږ وینو دا چې دا به ساکن کیږي کنه. اما تاسو سال د وینو مې دلته یو قاعده دا حلقه العين ولا قاعده نه. نو دې قاعده درې سوق دوی سي بیانې سوق درې بیانې سوق پنځه بیانې همغه دې په لاندو باندې درې حصے بیانو. کله چې یو کلمه د حلقه العين وي مطلب دا چې د فاعله په وزن باندې وي او د ماضی په عین کلمه کې د دغه راغلی حرف حلقي راغلی سره راغلی حرف حلقي راغلی لکه فخذ نو دا څه وزن دی فاعل. وسته چې تاسو ما ته ویل لکه فاعله نو چې اسم نو فاعلون وي او چې اسم فعل جو فاعله وي نو دغه سره نوم ځکه نشته لري. پوه شئ. فخذون وزن شو. یا چې لکه په اسم کې راشي با فعل کې جو شهیدا نو ګوره دا ماضی دا یو کلمه د فاعله په زمانه راغله او د ماضی عین کلمه سره حرف حلقي ده نو دا د خپل اصل نه علاوه په دریو طریقو سره ویل جایز دي. د خپل اصل نه علاوه په دریو یا یو خو فخذون ویل شي او دویم دا ویل شي ما دا ګوره لکه چې عین کلمه ساکن کې عین کلمه سکه ساکن کې نمبر 1 صورت اره عین کلمه ساکن کول ها لکه فخذون تسویلو فخذون ویل سویلو فخذون ویل. پوه شئ. دویم نمبر دا دی چې عین کلمه ساکن کا عین کلمه ساکن کول او فا کلمه مکسور کول فا کلمه مکسور کول لکه دقه فخذون دی نو دیتا فخذون ویل سور دی ویلو فخذون ویل. او دریم نمبر دا چې فا او عین دواړه مکسور کول فا او عین دواړه مکسور کول لکه
فخذ تسویلو فخذون ویل پوه او شهیدتا شهدا شهدا شهیدا ویل دا جایز دی پوه شوي هر کلمه ګور دا لولنی حصہ شولا چې هر کلمه چې د فاعله په وزن باندې راغلي د څه په وزن باندې راغلي فاعله په وزن باندې راغلي او د دې د عین کلمې په مقابله کې حرف الغی راغلی د عین کلمې مقابله کې حرف الغی راغلی نو کاغه اسمی او کفعل وی نو د خپل اصل نه علاوه په دریو طریقو سره ویل جایز دي که اسمی او کفعل د خپل اصل نه علاوه په دریو طریقو سره نمبر 1 طریقه چې عین کلمه ساکن کې دویم چې عین کلمه هم ساکن کې او فا کلمه مکسوره کې او دریم دا چې فا کلمه او عین کلمه دواړه مکسوره کې لکه دی فخذون تا فخذون 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 ویل او شهیدتا شهدا 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 ویل دا جایز دي پوه شو مې معنی څنګه قاعده شولا هر کلمه فاعله په در باندې وي او د دې د عین کلمې مقابله کې حرف القی راغلی حرف القی راغلی نو دا که اسم یو که فعل وین د خپل اصل له علاوه په دریو طریقو سره ویل جایز دي لا نمبر 1 کلمه سره نمبر 1 طریقه پرې باندې پوښتنه تاسو پرې باندې پوښتنه دویم نمبر حصہ دا دا چې کلمه د فاعله په وزن باندې راغلی لیکن د عین کلمې مقابله کې حرف القی نه راغلی یو کلمه د فاعله په وزن باندې راغلی دا خو د عین کلمې په مقابله کې حرف القی نه راغلی نو که اسمی نو په دوه طریقو سره ویل جایز دي او که فعلی نو په یو طریقه سره ویل جایز دي پوه شو مې باندې د خپل اصل نه علاوه لکه ګوره دویم صورت داره علیمه نو د فاعله په وزن باندې کړه خو حلق العين نه یعنی د عین کلمې مقابله کې حرف علت د حرف القی نه راغلی یا لکه زم کتفون کتفون نو د فاعلون په وزن باندې ده کنه او د عین کلمې مقابله کې حرف القی نه راغلی نو چې یو کلمه د فاعله په وزن باندې راغلی وي او دا حرف القی په کې بعین کلمه کې نه وي نو که فعل وي نو په یو طریقه باندې ویل جایز خپل اصل نه علاوه او یو طریقه دا دی لول نه عین کلمه ساکن کول لکه علمت سویلو علم ویل سویلو علم ویل او چې فعلی دا اسمی نو په دوه طریقو سره د کتف او کتف ویل کتف او سو لکه دا لول نه دوه نه دي دا لول نه دوه طریقې په بیا جایز دي واښوي چې کلمه د فاعله په وزن باندې راغلی وي او د عین کلمې مقابله کې حرف القی وی نو څو طریقې بیا درې طریقې دي او کچرتا د فاعله په وزن باندې راغلی و خو د عین کلمې مقابله کې حرف القی نه راغلی نو بیا په څو طریقو سره ویل دي په دوه طریقو سره په اسم کې دوه طریقې دي او په فعل کې یو طریقه په فعل کې کومه یو طریقه ده صرف عین کلمه ساکن کول صرف عین کلمه ساکن کول لکه علمتا علم ویلو او چې فعل نو بیا چې اسمی نو بیا په دوه طریقو سره ویل جایز دي پوه شو بنی معنی لکه کتفون تسویلو کتفون او کتفون ویل پوه شو بنی معنی او کچرته یو کلمه د فعلون یا د فعولون په وزن باندې راغلی وي دریم نمبر صورت دا ده چې کلمه د فعلون یا د فعولون په صورت په وزن باندې راغلی راځه لکه ایبلون د څه وزن دی فعلون او دویمه دا فعلون په وزن باندې دی خو امر ده درخواست نه دسخط کوم یو می دسخط کړه یو د فعلون او یو د فعلون په وزن باندې نو چې د فعلون یا د فعلون په وزن یې په یو طریقې سره ویل جایز دي چې عین کلمه بسیب ساکن کې لکه ایبلون ته څه ویلو ایبلون او عنقون ته عنقون ویل پوه شو په معنی او دفع او کچرتا د فاعله وزن دا عام دی کچرتا دغه وی کچرتا حقیقی وی او یا چرتا حکمی وی حکمی مطلب دا چې لکه ډایرکټ دا فاعله په نه نه لکه موږ ته حروف کټ را کټ کو نو بیا په دې وزن باندې راشي لکه دا وهیه چې کنه و یا وسعه زمه وسعه نو دې څه ویلو وسع ویل سو وسع ویل پوه شو به معنی وسع کرسی السماوات او یا موي چې دغه د واو الفا ثم دا بلا می امر باندې داخل شو لکه لیزربو نو په دې کو خدل لګي وزن نه جوړیږي کنه
فاعله وزن جوړیږي خو د دې سره ما واو لګو نو دا څه شو ولیا نو دې دا بسوي ما وليزرب نه بلکې سبا ما وليزرب سبا ما قرآن مجید کې دی فل یضحکو ازل کې څنګه او ول یبکو ازل کې څنګه د دې قاعده د وجه نه د علامه امر ساکن شوی دی نو د دې قاعده درې صورتونه دي دا قاعده نوم سره حلق ونهر والا قاعده یا بعضی کتابونو ورته شهید لیکل بعضی کې فاعل لیکل هم بل تعلیم مصرف کې نه نشته او د دې قاعده درې حصے دي اولنی حصہ دا چې کما یو کلمه د فاعل په اندر باندې راغلی وي او حلق العين وي د عین کلمې مقابله کې سره راغلی حرف الغ راغلی نو د خپل اصل نه علاوه په دریو طریقو سره ول جایز دي په څو طریقو سره نمبر 1 عین کلمه ساکن کول نمبر 2 عین کلمه ساکن کول او فاء کلمه هم مکسور کول او دریم دا چې فاء او عین دواړه مکسور کول لکه فخذون تا فخذون فخذون او شهیدتا شاهدا شهدا شهیدا ویل جایز دي او کچر دا د فاعل په اندر باندې راغلی وي او د حلق العين نوي نو بیا په څو طریقو سره ویل جایز دي که اسمو نو په دوه طریقو سره او که فعلو په یو طریقې سره ویل جایز دي په دې باندې پوه شئ او یو طریقه سره چې صرف عین کلمه ساکن کول او دویمه طریقه چې عین هم ساکن کې او فا کلمه مکسوره کې لکه علمت سویلو علم او کتفون ته کتف کتف ویل پوه شو باندې باندې او چې یو اسم د فعلون په دنا په فعلون او فعلو په دې باندې اسم ناراضه فعل ناراضي فعل په دې باندې نو فعلون او د فعلون په دنا باندې نو بیا په کې سبا کو صرف عین کلمه ما ساکن کو لکه ابلون ته ابلون ویلو ولقون ته ان تسوي هیڅ لته نه نو ګولې وکړه کنه نو پدې کو دا خودونه غټه بیماری نه رجستر دې نه راوړل نو دا بیا څوک بتا دقه ځه پدې باندې تاسو پوه شو لګانو دا ما یو کس وروي ها د دې قاعده نوم څه ده په زور وا د دې قاعده نوم حلق العين ها بعضی کو ته شهیده والا قاعده ده بعضی کو فقیزون والا ها هر هغه کلمات چې د عین کلمې په مقابل کې حروف هر کلمه چې د فاعل په دین اول څه وایا وزن کې راغلي او د عین کلمې په مقابل کې حروف القي راغلي دا د خپل اصل نه علاوه په درې طریقو ویل جایز دي واجب دي نمبر 1 جایز دي جایز نمبر 1 قاعده چې عین کلمه با ساکن کول لکه فخذن فخذ فهم نمبر طریقې دا چې عین کلمه ساکن کول او فا کلمه نمبر کسره ورکول لکه فخذن تا فخذن ویل او دریم نمبر طریقې دا چې فا او عین کلمه دواړه مکسور کول فخذن تا فخذن ویل ټیک شو بیا کچې دا او کدا اسم یو کفیل دغه درې طریقې پکې دي ښا او کبیا دا فاعله دا دغه کچرتا فاعله وزن وی او حرف القی پکې نه راغله د عین کلمې مقابله کې پکې حرف القی نه راغله بیا په اسم کې په دوه طریقو وایي فعل کې صرف په یو طریقو د اصلي دغه ویل جایز دي په اسم کې اولنۍ طریقه دا چې عین کلمه ساکن کول کتفن کتف دویمه طریقه دا چې عین کلمه ساکن کول او فا کلمه له کسره ورکول کتفن کتف او د فعل مثال دا دی لکه عالمون ها ټیک شو کله بل قاعده دا ده کنه چې کله د دې قاعده نوم چې لګنه اعلم تعلم نعلم ولا قاعده تعلم اعلم نعلم او دې ته ابا يأبا قاعده هم وي ابا يأبا د دې قاعده خلاصه دا ده چې د ماضي هر هغه باب چې د ثلاثي مجرد هغه باب چې ماضی مکسور العين مضارع مفتوح العين وي ماضی مکسور العين او مضارع سوي مفتوح العين وي دا کم باب یې لکه سمع يسمع سو کم باب سمع يسمع چې ماضی مکسور العين مضارع مفتوح العين وي یا هغه بابونه چې راغي په شروع کې حمزه وصل راغلي وي هغه بابونه چې راغي په شروع کې سره راغلي شروع کې حمزه وصل راغلي یا سو بابونه دي و غصه په ثلاثي مزید کې دي او دوا اقوا دي دا نه بابونه دي
او دې علاوه هر څونه چې راځي کو چې په شروع کې هم دوستل راغلي یا هغه بابونه چې دې په شروع کې تای زائده متعرضه راغلي سبق راغلي دا څو بابونه دي درې کم دي تفاعل او تفاعل دا بابونه دي دا درې بابونه نو هغه د ثلاثي مجردو کې هغه باب چې په ماضي مکسور العين مضارع مفتوح العين وي یا هغه بابونه چې پای په شروع کې هم دوستل راغلي یا هغه بابونه چې لای په شروع کې سره راغلي نو پدې کې د علامت مضارع مکسور کول جایز دي علامت مضارع پکې مکسور کول جایز دي لکه يعلم تعلم اعلم نعلم دي کنه په مفردات خمسو کې نو دي ته اعلم تعلم نعلم دا ویل جایز دي پوه شو به باندې ها او لکه تفاعل يتفاعل يتقبل تتقبل کنه نو دي ته تقبل نتقبل دا ویل جایز دي پوه شو یا لکه باب افتعال نه لکه ما یجتنبو نو دي ته یجتنبو تجتنبو اجتنبو نو دي ته یجتنبو تجتنبو اجتنبو دې ته ویل پوه شو به باندې ها نو دي ته دا قاعده ده او ابا باب چې نو پدې کې مطلقاً دي کې کيارا پدې کې دا خبره چې د یا نه علاوه پدې کې دا خبره ده یا نه علاوه پدې کې دا علامت مضارع مکسور کول جایز او پدې نورو کې په ابا کې بیا هم ساکن کول یا هم مکسور کول لکه با نه با ویل پوه شو به دا جواز قانون دا هم جوازي دی دا بل هم جوازي دی جوازي مطلب دا دی کته چله جوړې رخوري خبره ده کنه چله جوم خبره ده پوه شو نو د دې قاعده څخه خلاص شولا چې هر هغه د مستلاسم مجرد او هغه بابونه چې بای کې ماضی مکسور العين مضارع مفتوح العين وي ماضی مکسور العين مضارع مفتوح العين وي او یا هغه بابونه چې دای په شروع کې هم دوستی په مکسور راغلي او یا هغه بابونه چې دای په شروع کې تای زائده متعرضه راغلي نو بدی کې د علاوه د همزینا دا علامت مضارع مکسور کول جایز دي علاوه د یانا علاوه ما امزوي علاوه د یانا مطلب دا چې لکه یا پکې راغلي نو ته نشي بدلولای لکه تعلم اعلم نعلم دا ویل لکه يعلم نشو ویلې يسمع تسمع اسمع نسمع نو تسمع اسمع نسمع دا ویل جایز دي او یا لکه دې باب کې تزارب يتزارب تتزارب نو يتزارب نه چويله بلکې يتزارب نتزارب ویل جنده جایز دي پوه شو بلی معنی دیان علاوه او په ابا يعبا کې په ابا يعبا قاعده به ان شاء الله تاسو راځي په دا په پدای کې په مختلطاتو کې ابا يعبا په اصل کې سو په اصل کې ابا نو دا په مختلطاتو کې راشي چې محموز الفا او ناقص یای دي محموز الفا او ناقص یای نو په دې باب کې دا یا مکسور کول هم جایز دي لکه یبا تبا ابا نبا ویل جنده جایز دي واو شو به باندې نو قاعده څنګه شولا د ثلاثي مجرد هغه بابونه چې ماضي مکسور العين مضارع مفتوح العين وي او دویم نمبر هغه بابونه چې پای په شروع کې هم دوستی مکسور راغلي او هغه بابونه چې په شروع کې نو علامت مضارع پدې کې مکسور کول جایز دي بغیر دیانا او بابا کې یا مکسور کول هم جایز دي لکه تعلم اعلم نعلم تسویلو تعلم اعلم نعلم تسمع اسمع نسمع دي دا بیا چی او دغه شان دي کوم بابونو په شروع کې حمزه وصلی راغله لکه ينفطر تنفطر انفطر ننفطر نو دي تسویل دي تنفطر انفطر ننفطر هغه په شو به معنی په دې باندې پوه شئ یاد بشي دا دوه قاعده به دي شي یا ولنه قاعده سوا حلق العين ولا قاعده او دویمه قاعده دا ابا يابا او تعلم اعلم نعلم قاعده دا بل ولا بل گردان د نن به منغه وایو باب مفاعله سبا وایو منغه ویلو چې د ثلاثي مجردو د ثلاثي مزید فی به هم توصل 15 بابونه دي نو پرون منغه تفعیل کړو نن به سکو مفاعله نو مفاعله په دې کې ګوره د باب مفاعله څه علامه ده چې د دې په ماضي کې بصور راغلي
په ماضي کې به څلور حروف او زائد په پکې صحیح الف په پکې خو الف په کوم ځای کې راغلی د فا او د ها مېز کې موږ مزان ته د ماضي ولیکو فاعل نو چې ماضي پکې څلور حرفونه دي نو یو په پکې ماضي چار حرف قاعده چلیږي ها لکه تاسو دا لولنې لیکل المحاربه معنا جنگ کولو نو دې نه چې موږ ګردان وایو حاربه وایا حاربه يحارب بیا محاربه فهو محارب وحورب ګوره حورب حارب ده کنه کومه قاعده ده پکې منګه چې کله ماضی مجهول جوړاو نو څه طریقه کار ده نکره قاعده د لول برابر کا چې منګه ماضی مجهول جوړاو د حاربنا نو فاکل میل رب زمور کو ما قبل اخر له بکسرور کو نو چې منګه لګي الف ولی کو نو الف نمک کې زمر علاله د الف نمک سره علاله نو منګه وی چې دا الف په زمي سره د مکه ته زمي نه دا په سره بدلو نو دا به قبه قاعده زوري به نو ګوره دا قاعده د دې لپاره دا قانون د دې لپاره چې دا لکه دا خو سیده بدلیږي په دا باندې نو دا منګه بدل کو نو څه شو حورب وحورب يحارب محاربة فذاك محارب ما حارب لم يحارب الامر من غره تحارب دا هر یو ټکی ته سوچ کوی چې دا قاعده موږ ویني چې نه امر جوړو ما خو طریقه کار ناراضي علامت مضاربه ته حذف کما واخر بس اخر کا منصوب بشي حارب لتحارب محارب محاربان حاربین ګوره چې په کم ترتیب باندې منګه صرف صغیر ویلې ده او هغه ترتیب تا ته یادو چې ماضی معلوم ماضی منفی ماضی مثبت معلوم مضارع مثبت معلوم مصدر اسم فاعل نو لاندې چې سونه لیکلي دي چې علاقه د دینه ماته دا صرف کبیر دا وای نو چې تا دا ترتیب یادو نو پدې کې تنه شغلته دي ځکه چې په صرف صغیر کې لاول منګ ویلو چې دا هر صرف کبیر اولنې څنګه پکې ده خدغه د چې سوچ ورته کول پکار دي او بل دا چې د دې جوړولو طریقه عقدا چې لکه ماضی دا د ماضی نه منګه مضارع جوړه د مضارع نه منګه اسم فاعل جوړو د مضارع نه منګه جهت جوړو د مضارع نه منګه منفی بلن جوړو د مضارع نه منګه مستقبل جوړو د مضارع نه منګه امر جوړو د مضارع نه منګه نه جوړو دغه ټول طریقې دا مخ ویل شوې دي المطالبه د دین اوس ګردان کول غواړي طالبه یطالب وګوره ما ته د یطالب وی کنه وستا ته چې دینه مال امر جوړول غواړي نو زبل کې ځان ته ولي کما د امر حاضر صيغه سره تطالب سره نو څه طریقه مال نه راځي علامات مضارع به حذف کما رسل مې وکړل نو هغه متحرک پاتې په خپل حال مې پرې خودو او اخر کې معاملې کوم څه بشي طالب لتطالب ليطالب لاندې راځي گردان الله المطالبه اسم فاعل وایا مطالبه اسم فاعل نو اسم فاعل نشم جوړولای کنه دا زبردست نه جوړو ما دا مضارع معلوم نشته یطالب له طریقه مال نه راځي علامت مضارع بعد کوم د دې په ځای باندې مې مضمون ولګم په اخره کې به تنوین جاری کوم څه بشي گردان وایا مطالب مطالبان مطالبه مطالبتان مطالبتين مطالبات بس او کدی اوس اسم مفعول جوړو ما نو دغه مطالبون بس کما مطالبون کوما مطالبون یعنی په ما قبل اخر باندې با فتح را ولما
و المعاتبه سے فعل نہیں غائب مجهول مؤکد بانون تاکید ثقيله معاتبه سے فعل نہیں وذكر د نه غائب مجهول څنګه د ال دغه په صرف صغیر کې 13 شوی دا خو ته فکر وکا نہیں غائب مجهول مؤکد بانون تاکید ثقيله لا يعاتبن لا يعا گردان فیاض من وای لا يعاتبن لا يعاتبان لا يعاتبون لا اعاتبن لا نعاتبن المخالطه سی فعل جاد منفی بلا مجهول نو دا عمل دا بلی صرف صغیر کې تیر شوی المخالطه ها لم يخالط لم يخالط لم يخالط لم يخالط لم تخالط لم تخالط لم يخالطنا المحاربة سے امر حاضر معلوم مؤکد بانون تاکید خفیفہ حاربا حاربون حاربا عاربون عاربین المطالبة سے فعل مضارع منفی معلوم لا يطالبو طالبو لا يطالبان لا يطالبون المعاتبة سے امر غائب معلوم مؤکد بانون تاکید ثقیلہ لیعاتبن ٹکتے ماشاءاللہ لیعاتبنان لیعاتبن المحاربة سے اسم مفعول محارب محاربان محاربین محاربون محاربین نور بولی کې ځاله بخپل ځا صيغه وایا محاربین خدغه صيغه ده کنه محاربین څه صيغه ده تاسو یې نور قصې پرې دی محاربان بحث وای او صيغه وای اسم مفعول او صيغه یعنی بحث وای او صيغه وای ها لا نور بزانه بخپل لیکي لا تعاتبا نہیں حاضر معلوم صيغه تسنیہ مذکر حاضر لیطالبن فعل مستقبل مجهول مؤکد بانون تاکید خفیفہ خولتا په دې توه باندې چل کړه ده سکون دې کړه په ضمه پیش کو په غلط ده خولتا خولتا وای ها سکون به صحیح ده ماضی مثبت ماضی مثبت مجهول صيغه واحد مذکر حاضر گردانوں کا خولطا خولطا خولطو خولطت خولطتا خولطنا خولطتا خولطتا بس معاقبین مفاعلین اسم فاعل صيغه جمع مذکر سالم حالت نسبی عاتبنا ادھر ہے پاسا لگا عاتبنا پاسا پاسا امر حاضر امر حاضر معلوم گردانوں کا عاتب عاتبہ لا تحاربن لا تحاربن نہیں حاضر معلوم صيغه مؤکد پکې نشته مؤکد دی مؤکد باندې لګي خفیفه صيغه واحد مذکر حاضر لا تحارب لا تحاربن او لم تخادعي فعل جهد بلم مجهول صيغه واحد مؤنث حاضر واحد مؤنث حاضر لم تخادعي نور باقي سشته کو امتتا بس تیزا